أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. سورة البقرة کی د کور د اصلاح د پاره احکامات بیانول. پنځم حکم مخکې بیان شو، نهی عن الخمر والمیسر، جواری مکوي، شراب مسک. ای باندې تفصیل وشو. نننی درس کی شپږم حکم ذکر کئی، اصلاح الیتاما. جہاد کی شہیدان کیگی او د شہیدانو بچی پاتې کیگی، نو هغې ته یتیم وی. د یتیم اصلاح کئی، د یتیم خیال وساتئ. مخکی آیات کی وی لعلکم تتفکرون، فکر وکئی دنیا و آخرت کی. او بیا وی د یتیمانانو باره کې د نه تپوس کوي، ووایه د دوی دپاره اصلاح ډېره غوره ده. که تاسو یې د ځان سره شریکوئ نو دا ستاسو وروڼه دي، او ورور د ورور سره شریکي د هغه حق دا دی. الله ته پته ده چې څوک د یتیم مال خرابوي او څوک یې اصلاح کوي. که د الله خوښه وه تاسو به په تکلیف کې غورځولی وی. الله زورور دی، ته زورور نه چې د یتیم مال اخلي. والله حکمت والا دی، زړ دی نه رانیسي، حکمت یې دی دی کی. نو ځکه الله رب العالمین فرمایي فی الدنیا والآخرة، دا د مخکې سره لګي لعلکم تتفکرون، د دې دپاره چې تاسو فکر وکئ په دنیا او آخرت کې، چې وګوره دنیا فانی ده او آخرت باقی دی. دنیا ختمیدونکې ده، نو د هغې سره رغبت او مینه مه کوئ. آخرت باقی دی، نو هغې له تیاری وکئ، د هغې سره مینه پیدا کئ. لعلکم تتفکرون په دنیا او آخرت کی. حدیث د بخاری دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی دنیا هم په سفر ده، آخرت هم په سفر ده. د دنیا سفر چې دی، دنیا شاکړې ده، ستانه مخکې روانه ده، منډه درنه وی. آخرت مخامخ روان دی، را روان دی. دنیا خو روانه ده که، آخرت مخامخ را روان دے. ولکل واحد منهما بنونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ار یو د پاره زامن دی. د دنیا زامن هم شته دی او د آخرت هم زامن شته دی. زامن مطلب دا چې دنیا والا هم شته دی، چې بعضې خلک د دنیا سره مینه او محبت کوي. آخرت والا هم شته دی چې هغه د آخرت د پاره تیاری کوي. رسول الله وی د دوانو شته دی، خو پکونو من ابناء الاخره، ورې تاسو د آخرت والا شئ، د آخرت زامن جوړ شئ. ولا تکونو من ابناء الدنیا، د دنیا زامن مه جوړېږئ، د دنیا والا مه جوړېږئ، د آخرت والا جوړ شئ. وی ځکه نن عمل دی، حساب نشته دی.
او سبا به حسابي بیا به عمل نه، سبا به بیا حسابي بیا به عمل نه، د عمل میدان به ختم شي. نو دنیا چې دا پدې کې الله وی فکر وکي چې دا ختمېدونکې ده، نو د دې سره مینه او محبت مکوئ. شاعر هم وی الدنیا اقل من القلیل وعاشقها اذل من الذلیل توسم بسحرها قوما وتومی وهم متحیرون بلا دلیل. وی دنیا چې ده نو دا ډېره کمه ده، او د دنیا عاشقان په ټولو کې ذلیل عاشقان دي، ځکه په لاس یې سم نه ورځي. توسمو بسحرها قوما وتومی، وی د دې دنیا سره داسې جادو دی، د دې دنیا سره داسې منتر دی، داسې کوډې دي چې سړی ړون او کوڼ کړی دی. توسمو کڼول کوي، ړندول کوي په جادو باندې، جادو د باندې فوکي نو تاړون او کوڼ کی داسې جادو دی، داسې کوډې منتري دي. وهم متحیرون بلا دلیل، حیران دي، دلیل ور سره نشته دی، دنیا پسې لګیای. نو مطلب دا دی دنیا کې الله وی سوچ وکا، آخرت کې سوچ وکا، دنیا فانی دا آخرت باقی دی. ويسألونك عن اليتامى، دې کې اشاره ده چې ګورا سینا چې د دنیا د لګې زندګۍ د پاره د یتیم مال استعمال کی، د یتیم مال خوري. ويسألونك عن اليتامى، آخرت ته سوچ وکا، ځکه آخرت کې الله رب العالمین فرمایي ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. کم خلق چې په دنیا کې د یتیم مال خوري، د یتیم مال خوري، نو الله وی د خپل خېټې ته اور اچي، اور اچي. صحیح ده؟ اگر که په شکل د درېمه کې دی، اگر که شکل د لړمی الوا ده، شه ده لړمی الوا ده، اگر که درېمه ده، اگر که نومې د خیرات د سلوېختمه ده، اگر که د کپن ټوکړه ده، اگر که صابون دی، اگر که پیسې دی، اگر که ګوړه ده، خو د یتیم مال دی الہ العالمین وی خېټې ته اور اچي. وسيصلون سعیرا، الله وی ګرم اور ته به دننه شي، بهرم اور دی او خیال دی دننه خېټه کې اور. الله دې زموږ استاد د یتیم د مال نه حفاظت وکړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بلکې قرآن کریم هم فرمایي ارزه کې الله د سوي چې یتیم له داغه حق ورکا، یو ځای کې الله د سینې دی ویلې چې ورشه د یتیم دا وخره. او کله چې دا آیات راغې، دغه آیات ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه وی صحابه ډېر په سختۍ کې پریوته، هغه د یتیم د پاره ځان له کور مقرر ک، هغه د یتیم د پاره ځان له اخلې پخلیم کا، و نو ډېر ګرانه و. نورال نبی علیہ السلام ته رج ډېر تکلیف ده، ځکه یتیم یو کس ته داغه د پاره بازار له اخلې پخلې کې، نو داغم نقصان ده، کله ول ډېر پخشي نو پاتې شي، نو بیا نقصان شي کنه، خراب شي. نو الله رب العالمین دا آیات مبارکه راولېګه چې خیر دی یو کار وکي، اصلاح کوي. ګوره یتیم یو دی او تاسو درې، نو تاسو درې یې سراله، یو داغه نه یو یې سراله، یو ځای هغه گئی داغه نه یو روپۍ راله، یو تاسو 3 روپۍ راله، او یو ځای چې کم دینو دغه پروګرام کوي. خو ګوره د یتیم د مال اصلاح وکي، د یتیم مال به خرابې نه. اوس کته په دې باندې د یتیم مال خرابول غواړي، پټه خرابول غواړي، الله وی والله یعلم المفسد، الله تفتدا فسادی پیجنی چې د یتیم مال سو خرابي، الله ته خپته ده ک پټه ته اوس خراب کی کنه. احدارنګه سورۃ الفجر کې الله رب العالمین د یتیم د مال خبره کوي چې دی به جهنم ته لاړ شي. نو د جهنم د تلو یو وجه دام ده چې دی به د یتیمانو مال خوړلو. وتاکلون التراث اکلا لما، د مړو مال به خوړلو، خو په لپو لپو به خوړلو، خو په سمسو به خوړلو، په چمچو کار نه کېد. صحیح ده؟
خپ سمسو به خوړلو. نو د دیو جن الله رب العالمین فرمایي تپوس کې ستانه په بار د یتیمانانو کې په بار د بے پلار ماشومان. او حدیث کې راځي بهترین کور هغه دی چې پاغي کې یتیم دی او داغه سره خسلوک کیږي، او بدترین کور هغه دی چې پاغي کې یتیم دی او هغه سره بد سلوک کیږي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یتیم په سر باندې سړی لاس کې دی څومره وختې د لاس تلان دی رالل الله رب العالمین د عمر نیکی ورکي. بل حدیث کې د سم راځي رسول الله فرمایي انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه، ز او یتیم والا با یتیم کفالت والا با په جنت کې سيو گاونډیان یو د سره دي دوانو ګوتو په شانتي به یو د سی به نبی رسول الله مطلب څه گاوند کې به وسی. زکه نبی علیہ السلام ته خپل الله او عمل یتیم فلا تقهر، یتیم ته زکه ته خپل یتیم وی ووجدک یتیما ووجدک سوالن فهدا، او یتیم مندلوی علم یجدک یتیما فآوا، ولته یتیم نوې مندلای چې تعالی زه در کړو ته خو یتیم وې نو به هغه ته مو چې ګوره یتیم مراټ یتیم ته مو غوسه کې نو یتیم بے پلار ماشوم دی دا خیال وساته. دلته کې ګوره مسله د جهاد ده، نو چون کې جهاد کې شهیدان کیږي نو د شهید بچی پاتې شي نو هغه بچو خیال ساته، داغي خیال ساته. الہ العالمین قل پیغمبر اصلاح لهم خیر، اصلاح د دې د پاره ډیره غوړه ده، اصلاح د دې په کار ده. و ان تخالطوهم کچری تاسو شریک وي دی لرا د خپل ځان سره نو په اخوانکم دا یتیمانان تاسو رونه دي، او د رور حق دا دی چې د ځان سره سکی شریک کی. والله یعلم المفسد کته وای راشه د یتیم چې کم دینو مال دی او زده په پټه پټه باندې خراب کما زر زر به خراب کما. سوره نساء کې براشي الله رب العالمین وای د سمکه وای چې کنه ته راشه زر زر ته ختم کا چې د غټي کې او ما ولا مال ختم کړي ماته مال چپا کړي دا سمکه ای اکبر ومن کان غنیا فلیستعفف، چې سړی به حاجت ده مالدار ده هغه دی بالکل د یتیم د مال نسو کی ځان وساتي، ځکه چې ور ده کنه ور سوزول کوي کنه کوي. او څوک چې غریب دی الله رب العالمین فلیاکل بالمعروف د د شریعت مطابق خوري. نو څه مطلب؟ دا مطلب چې بسم الله دې ته وایي نه مطلب دا دی اوس غریب دی بل څه کار نشته، د یتیم په مال کې د کاروبار کوي نو د یتیم د مال نه د خپل مزدوری سره پخي ٹھیک ده دا څه دی کوي نو د یتیم مال ختميږي به نه سیوا کیږي به او د دبم کار رواني. والله یعلم المفسد الله فیجنی فساد کونکه من المصلح د اصلاح کونکی نا. ولو شاء الله کدا الله خو قشو ولا اعنتکم نو تاسو به په تکلیف کې غرزولې وې لا اعنتکم تاسو به په تکلیف کې غرزولې وې چې د یتیم د پارزان ل په خوا او ځان ل په خوا نو ګرانه وکاسانه بیا ګرانه وک. ان الله عزیز حکیم دا صفت د الله ذکر اوړي چې ته وای مړه برید تاو کې کنه چې خو یتیم دی نو زمانه به سوک ته پوسو کی کله کله خلک دسه وای مړه یتیم دی وړو کې دی نو د په زمانه سوک ته پوس کوي او زس حسیما مټوره ما زوروره ما زما سره طاقت ته الہ العالمین وای ګوره ان الله عزیز الله سده زورور دی مړه ته بس زورور تبا سزوروري ان الله عزیز الله زورور دی خو الله زورور دی خو ډایرک سړی نه رانیسی ځکه د پهلوان نه دی دا بعضی دو قسمه پهلوان یو کمزور پهلوان یو ډیر زوروري نو دا کمزور پهلوان چې دا چې یو ځل سړی راو ورځاو نو په دوبۍ نه پریدي نه او دا کم چې زورور پهلوان دی خیر دی بیا راشه هغه په خپل ځان سي
اعتمادي چې تمہارا غرزولې نشي. لکه حدیثو کې چې راځي کنه رسول الله وي زما سره شیطان په یو لار رواني او عمر ته ویو وی ته چې په کومه لار رواني نو شیطان هغه لار باندې نزي په بل لار زي. نو د دې نه معلومیږي چې ولې رسول عمر د رسول الله نه غوړه دی. څه دی خیر د رسول الله سره په یو لار شیطان روان دی کنه او عمر سره په یو لار نزي تختی په بل لار زی لار بدلای. نو څه مطلب دی چې ولې عمر د رسول الله نه غټ پهلوان دی؟ دغه کې دغه مطلب دی چې یو لوی پهلوان دی یو کمزور پهلوان دی. رسول الله لوی پهلوانو شیطان ته پته و چې بهم چانس راکړي یو ځل لمرای نه ماتای پویږي کنه او عمر پهلوان وو خو د رسول الله مقابله کې کمزور پهلوانو. نو شیطان ویل که د ونی ولم کنه نو سټ لاره ماتای پریدي مینه نو ځکه به سره پلاری نه ته پوښوي کنه خبره حل شو. نو الله عزیز ز زورور یما خو زر رانی ول نکوما ځکه زما طاقت ډیر سیوا دی. نو زه سړی له لغوندې مهلت ورکوم چې پرې د پته به ولګي ونی سم بشي او کو سم نشو نو به خو به دم شي. خیر دی صحیح ده. حکیم الله حکمت والا په دنیا بیا ورته وښي په دنیا په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې ويسالونک تپوس کې ستانه عن الیتاما په بارا د یتیمانانو کې قولوا پیغمبر اصلاح لهم خیر اصلاح د دوی د پاره ډیره غوړه ده. وان تخالطوهم کچره تاسو شریک وي دوی لرا په اخوانکم رونه دي تاسو. والله يعلم المفسد الله فی جنی فساد کونکه من المصلح د اصلاح کونکینا. ولو شاء الله قد الله غشوا لاعنتکم خام خابت